بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو سلامونه احترامات. ستاسو ورور سجاد علي اخونزاده یم او دا وخت موجود ما په بونیر تحصیل چغرزي ګانشال جبګۍ کې کومه چې کله چې دلته سیلاب راغلی او کومه سانحه چې شوې ده ډېر زیات جانونه چې دي نو هغه ځای شي. زما سره محترمه ریحام خان موجود ده، هغه هم دلته کې د کوم سیلاب کې چې خلک متاثره شوي دي دا هغو سره به خبرې کوو. میډم لومبې درته دلته په راتګ باندې خوش آمدید وایو. په خیر ستړي مه شئ. مننه. بس مونږ خو د زما رور د دې کور بالکل دا شاته وګورئ، دا ویورز ته وښایئ، تاسو کتونکو ته دا وښایئ چې دا پوره کور یې تباه شوی دی او د عام حالات کې هم دلته لاره نشته، دلته خلکو سره روزګار نشته او خلکو سره ځمکه نشته، کاروبار نشته او باقي هم دا ټول چې دا بوټي کټ کړي دي، زراعت یې ختم کړي دي، معدنیات یې هر څه یې دلته نه ختم کړي دي. نو د صوبایي حکومت نه هم اپیل دی او فیډرل حکومت ته هم اپیل دی چې دا تاسو انوایرمنټ باندې کوم چې ماحولیات دي یا دا سیزونه کوم چې خلک دلته کوم چې لوکل دی هغه خو پوهیږي، خو تاسو نه پوهیږي ځکه چې دا نیچرل ډیزاسټر یا ناګهاني آفت نه دی، دا مونږ په خپل د لاس نه کریټ کړی دی کنه. اوس دا د دې زما رور دلته ولاړ دی، د دې پوره دورنګزیب باچا د دې پوره فیملی نو سه د دې زوی د رونګو روندا ټولې مړ شوي دي دي کې او اوس پورې د شاته تاسو تخکاری والنټیرز لګیا دي، لوکل والنټیرز دي او دې سره پولیس والا اهلکار دي او دا چې ته مونږ ولاړ دا وګورئ دلته لاره نشته، دلته روډ نشته او خلک کورونه جوړ کړي دي. نو دیس از کمپلیټلی ان اکسپټیبل چې دا تاسو پته نشته څنګه ژوند تیرې دلته او دا ټول ځوانان دلته ټول راغلي دي. اوس خو obviously natural disaster دی، مونږ ټول راغلي خو دا کارونه دا پریمپټیو میجرز پکار دي، دا تشدینه به نه کیږي چې خلک راځي او اوس مذمت کوي یا تعزیت لراځي یا مطلب امداد لراځي. زم راغلم امداد لراغلم، اته ډاکټران راغلي دي ځکه چې میډیکل کیمپس لګ لري دي، مین روډ باندې دي، دا کوم چې غرونو کې کلی دي الته میډیکل کیمپس نشته، الته والنټیرز نشته، بیا خزي والنټیرز نشته او کوم چې مړی شوی دی هغه کې خزي مشته او د هغه زمونږ د اسلامیک ټریډیشن کوم چې زمونږ ریچوالز دي مطلب د غسل او کفن دفن هغه خو obviously دا مشکلات دي کنه. نو دا اوس دا یو خبره نه، دا یو زینه دی. ګلګت بلتستان ته وګوري، سوابې ته وګوري، بونیر ته وګوري، سوات ته وګوري، دا ټول تش د انوایرمنټ سره کم چې دا غلګان ټول یو ځای شوی دي، بوټي کټ کوي او دلته تش د تمباکو او د ګنې کاشت کوي. دا تاسو ته پکار دي تاسو ټول یو ځای شي، دی باندې خپل اواز راوچتوي، دا به بیا ستاسو کورونه کې دا تباهي به راځي. دا د نن یوه خبره نه ده، آیسولیټډ انسیډنټ نه دی، دا پکار دي چې تاسو دا دې خبرو باندې پوهیږي. اوس خلک خو د سنټر خبرې کوي او د پی ایم به څوک جوړیږي، سی ایم به څوک جوړیږي، خو لوکل ایشوز کم چې دي که خلک به نه بچ کوي، زمونږ بچي به ټول مړ شي، زمونږ ځمکه به زمونږ لاس نه لاړ شي، نو څه باندې به تاسو سیاست کوئ؟ نو دا پکار دي چې تاسو د خپل ژبه باندې لوکل صحافي برادري ته هم اپیل ده چې تاسو خپل ژبه باندې خلکو ته پوه کړئ چې دا بوټي مه کټ کوئ، دا ایلیګل ماینې نه کوئ، دا ایلیګل لایسنسز کم چې دا کورونه والا دي او هوټل والا دي هغې ته مه ورکوئ. اټ ډزنټ میټر چې تاسو د کومه پارټۍ ته ووټ ورکوئ، د کومه پارټۍ نه تاسو تعلقي، خو خپل نمائندګانو ته دا وایي چې دا تھیفټ دی، دا ټیمبر تھیفټ دی، دا ډیره زیاته ظلم دی او د دې اوس مطلب څه به امداد، د دې رور امداد به څوک کوي؟ دا د خو کمپنسیشن به نه کیږي، د دې فیملی خو واپس نشي راتلی. بالکل تاسو سره خپل طرف نه لاس اخلاص کوئ کنه او جی ما ته خو خپل یو کلوز سرکل کې ما بیګا یو میسج خپل واتس اپ سټیټس باندې لګولیو او ما ته دونه ډونیشنز خلک ما ته وی چې تا باندې اعتماد دی، تا ته به مونږ کوم چې ډونیشنز ورکوو مونږ ته پته ده چې ته به مطلب کوم چې ضرورت بیکاز نیډ بیس دی کنه، دا تش د خوراکونو نه خو به نه کیږي، خلکو سره کورونه نشته،
ټینټس ضرورت دي کنه دلته او ریبلډینګ باندې کار کول پکار دي نو خلکو ډیره زیاته ما سره هیلپ کړی دی زما ډایرکټ زما کوم چې پارټي دی اغي بانک اکاونټس کې ماته وی چې ډونیشنز مونږ ورکو او هغه به ټول تاسو ته ترانسپیرنٹ طریقه باندې تاسو ته بزی زما خو پرسنل کانټیکټس دي او بنیر سره زما یو ایموشنل تعلق هم دی دا زما فرست ټریپ نه دی زما خو سلور 15 زله ز دلته راغلم تاسو دونه مینوال دوه مینناک خلک دي دلته او ماته سپته و چې داسې دونه غټ آفت برازي ماته خو خلک را ماته ویلیو چې پارټي لرازي تاسو ته جلسې کو ماته سپته و چې زبر اعظم او دی مطلب دونه افسوسناک خبره باندې زما راتلل به خو خلک ډیره زیاته خلک خو کوي ګوره زمونږ خلک هم چې دی عام عوام د اغي خو اړم خوږيږي د دې ستاسو نمائندگان کم چې دی هغه خو دلته راضي هم نه که دلته راتلل نو دلته به سړکی دلته به لارې نو هغې ته خو پته هم نشته نو پکار دي چې تاسو هم وایې ورته چې درته راځئ او عام حالتونو کې دی خلکو ته مطلب دی له سکولونه جوړئ دی له اوس انفراسټرکچر له بهر نه به ډونیشنز به راځي ډونرز به تاسو ته فنډ راکوي خو دی خلکو ته خو به نه هغه به نه ملاویږي او بیا هغې باندې ټول غلګان به یو ځای شي نو دې باندې پلیز تاسو لیکل کوئ اواز اوچتوئ ځکه زه راغلی یم ځکه چې زه خو به چیک کوم چې څنګه مطلب دا دلته امداد کیږي او که نه کیږي جی بالکل ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو ډیره مهرباني